نبی علیہ السلام فرمائی لا تقوم الساعة حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت به تر هغه وخته پورې نه قایمیږي تر څو پورې چې په ځمکه باندې الله الله ویلو والا موجود وي، الله الله ویل کېږي. تر څو پورې چې په ځمکه الله الله ویل کېږي قیامت به نه راځي. په یو روایت کې راځي چې کله په دې مخ د ځمکه یو قسم الله ووایي، د الله نوم یو ځل واخلي، الله رب العزت اسرافیل علیه السلام ته حکم وکړي چې شپېلۍ 40 کاله رستو کا. نو د الله د نوم دومره لوی تاثیر دی. د الله نوم د زړونو دپاره شفا ده. حدیث پاک کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، دې زړونو ته همدغه زنګ لګي څنګه چې اوسپنې ته زنګ لګي. نو صحابه ورزو کو فما جلاؤها یا رسول الله، اے د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړونو نه به دا زنګ څنګه لرې کېږي، زړونه به څنګه پالش کېږي، صفا کېږي به څنګه؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، مرګ ډېر ډېر یادول او د قرآن تلاوت کول. په دې سره د قرآن تلاوت دا د الله ذکر دی، په دې سره به د زړه نه دا زنګ لرې کېږي. او بل حدیث کې راځي ان لكل شيء سقالة وان سقالة القلوب ذکر الله، د هر سیز د پاره یو چمکون کې صفاکون کې پړکون کې سیزي، هر څه د پاره پای سره هغه چمکاوي، سرمنه د پاره برش او پالش دی، او دارنګه د اوسپنې د پاره د اور بټۍ او رګمال دی. نو د هر سیز د پاره صفا کولو د پاره پالش کولو د پاره یو سیز وي. وان ثقالة القلوب ذکر الله، او د زړونو پالش چې ده نو هغه د الله ذکر دی. په ذکر سره به زړه نه زنګ لرې کېږي. د زړه بیمارو علاج چې ده نو هغه د الله په ذکر کې دی. د زړه سختی او بغض، کینه، حسد، تکبر، ریا، عجب، د دې ټولو بیمارو علاج دا د الله تعالی ذکر دی. شهوت پرستی، د دنیا محبت، د غیر الله محبت، د دې ټولو علاج د الله په ذکر کې دی.